شیخ رجب علي خیاط بزرګوار ستاسو نامه اوریدلې دی. یو ډیر عارف بزرګوار و، ډیر وچا تعریف و، ډیر بلند عارف و. دغه عارف بزرګوار یې اگرچې عام درزي و، نه غټ عالم و نه مجتهد، یو هم درزي و، خو عرفان کې دومره بلند مقام و څه ډیر غټ علما مراجع به هغو ته ځانوي آداب ویلو. ایسه دغه عظیم شخصیت ایسه دغه مقام ته څنګه ورسېدو؟ دغه عظیم مقام ته خلک اهل بیتو دپاره معمولي غوندې کې یو کار یوه ګناه پرېږده، صرف دا وایه دغه ګناه صرف مولا پوره نه کوم، وینې څه مولا هم د په خفه کېږي. صرف دا سوچ لږ وکړه. دغه عظیم عارف یې څه زه د 22 کالو جوان وم، کړیل جوان وم، جوانی عمر مو و. دا 23 ساله جوان یقینا دغه وخت کې خواهشات نفسانی انسان باندې زورور وي، جوانی حالات وي. د شیخ رجب علي خیاط بزرګواري څه دا حالات کې ماته یوه ځای کې د ګناه ماحول کې گرفتار شولو. داسې د ګناه ماحول و څه چار چاپېر گرفتار شولو، ماته راه فرار نه و. که چیرې ما ګناه انجام کولی نه ډېر ارامې سره ما ګناه انجام کوای شوه، هیڅوک نه و، تنهایي وه. ایسه دې ټایم کې 23 ساله جوان و، 22 کالو جوان و. جوانان عزیز لږ سوچ وکړو، لږ فکر وکړو. ایسه یو وارې ما ذهن ما خطور کې راغله، ما دغه وویله شیخ رجب علي ته د حسین متمخانې کې کښېنې، ته د حسین متهم کې ژاړې، ته خو منصوبې زمانې مولا پسې. که چیرې دا ګناه انجام کړي مولا زړه ته به څومره دک میلاو شي، مولا زړه ته به څومره اذیت میلاو شي. که دغه ګناه وکړي مولا به څومره خفه شي، مولا زړه ته څومره درد به میلاو شي. څه ما ځان سره انداز سوچ وکړو چې زه نن دغه ګناه صرف مولا پاره نه انجام کوم. مولا ښه ښکلی روغ د ګناه ماحول دی راته، مولا گناه که وغواړم انجام کوم آرام سه انجام کوه شم، خو مولا همیشه تازه امتحان کړی یم. خدای هر ځای کې انسان هر وخت امتحان کیږي، خدای طرف نه، خدای طرف په دستور دی، اصول دی چې انسان به امتحان کیږي، هر ځای کې به امتحان کیږي. شیخ رجب علي خیاط بزرګواري خدای همیشه تا امتحان کړی یم، نن زه غواړم چې تا امتحان کوم، نن زه تا نه امتحان خلم. اوړلو نن خندا شي، لږ سوچ وکړو، لږ فکر وکړو، یو ورته خندا شي، موږ لږ اهل بیت امتحان کو، لږ خو یې وکسو، لږ خو امتحان واخلو. د څه خلته دار دی؟ شیخ رجب علي حیات بزرګواري ما ځان سره انده ویله مولا صرف اتا پاره ګناه نه انجام کوم، دغه ګناه نه چشم پوشي کوم، ایسه هغې ګناه ما انجام نه که بهر ووتلم. ما دا ویله څه خدایه نن تا امتحان کوم، زه تا پره ګناه پرېږدم، ته د دې بدلې کې ماته چیرې کوي. ایسه سترګې د غړوم څه برزخي سترګې مې خلاصې شوې. هغه شیخ رجب علي بزرګوار چې عام درزي و، اوس شیخ رجب علي خیاط بزرګوار وګرځېدو. اوس هغه شخصیات ترنه جوړ شولو څه اوس مراجع مجتهدان دغه قول نقل کول کې خپل ځان دپاره فخر محسوسوي. رجب علي آقا درجات و بلنده پر بلندتر دومره بلند مقام لکه څنګه عرض مو کړلو که نه، چې کوم انسان اهل بیتو سې منسوب شي د مقدرمن پروردګار باندې رحم وکړه، څه ویله څه سلمان ته نه جوړېږي. که اهل بیتو سې ځان منسوب کړي شیخ رجب علي خیاط تر نه جوړېږي. واقعا لکه انسان دغه طرف ته توجه وکړي، دغه طرف ته لږ فکر وکړي، د اهل بیتو مینه، د اهل بیتو محبت لږ وکسي.